الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، محترمو، نن زه تاسو ته د اولاد د حصول دپاره یو بهترینه وظیفه ښیم. اولاد دا د الله تعالی بهترین نعمت دی، لیکن ډیر خلق دا ودونه وکي او بیا د هغو بچي نه کیږي، د هغې د وجې نه هغو ډیر زیات خفه وي. بچي ورکول نر یا نارینه اولاد یا زنانه اولاد یا چاله نه ورکول، دا د الله تبارک وتعالی په اختیار کې ده. لیکن دا یو وظیفه ده، بهترینه وظیفه او قرآني وظیفه ده. څوک چې دا کوي د سحر د لمونځ نه بعد د 133 پیرې یعنی 133 پیرې دا دعا وایي او په خپل ځان دې پوکي، نو الله تعالی به له اولاد ورکي. که چا اولاد نه او که چا نارینه اولاد نه، الله به له نارینه اولاد ورکي. هغه آیات چې کوم دی هغه د سورې مریم د آیات دی، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. دا آیات دی 133 پیرې د سهار مونځ نه بعد وي. ان شاء الله تعالی الله تعالی به دې آیات برکت د وجې نه هغو ته که چا نارینه اولاد نه نارینه بوله ورکي، او که چا بالکل اولاد نه هغو ته به اولاد ورکي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.